او که نور هیڅ نه کنه که نور هیڅ نه چې کم از کم د نهم ذی الحجې د عرفه روزه ان شاء الله تعالی ونسو هغه بیا ځان له حدیث ته کنه هغه بیا ځان له حدیث دا سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم یو انسان د عرفه او دا ابو قتاده هغه روایت ته امام مسلم په مسلم کې روایت کړی دا حدیث چې کوم یو انسان د لیلۃ القدر سوري د یوم عرفه د عرفه د ورځې روزه ونیوه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په عامو ورځو باندې یو کال روزه وي کنه د عرفه د دو فضیلتونه بیان دي په حدیث کې یو فضیلت دی د دو کالو د روزو د قبول شو ثواب الله تعالی د انسان لور کوي 365 او 365 دا تقریبا 730 دن راځي د اغه د روزو او بل فضیلت یې سره نبی علیہ السلام فرمایي زه امید لرم د الله نه چې یو کال تیر شوی یو کال را روان چې انسان څومره ګناهونه کا په اډوانس کې الله تعالی دغه انسان دا ټول ګناهونه معاف کړي دي یو کال تیر شوی یو کال را روان دلته محدثینو یو خبره کړې ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې یو کال را روان ګناهونه په اډوانس کې انسان تصدی انسان ته معاف دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د عرفه د روزې دومره برکت دی چې دا را روان کال عمر الله تعالی انسان لخامه خور کوي دا عمر مکار ته ملاوږي ځکه خو نبی چې عمر نار ته ملاوږي بیا د زموسته ګناهونه د څه شي معاف کړي خو مقصد دا دی چې را روان کال ستا عمر شته یو کال هغه کې کتا نه کومه کوتاهی کیږي رسول الله مبارک په اډوانس کې فرمایي چې الله جل جلاله اول نه د هغه بخنه او مغفرت تر تکړه دی بس یو دوه کال ثوابونه او دوه کال آینده او را روان داغه د ګناهونو معافي دا ډیره لویه خبره ده دا ډیره عظیمه خبره ده نو عرفه پورز باندې نه مزل حج باندې خامخ په کار د شزما او استشپې یو دوه رکعاته منظم وکړو او سحر له خدای پاک مونږ له توفیق راکا چې پاګه ورځ باندې ان شاء الله تعالی سحر روزم انسو د دو کلو د روزو د قبول شو ثواب به مرته ملاوي شي شپې به راته د لیلۃ القدر د شپې ثواب ملاوي شي او ان شاء الله یو کال تیر شوی یو کال را روان داغه د ګناهونو اعلان دی الله د طرف نه انسان ته چې دا ټول ګناهونه مارته معاف کړی دي او تاسو بیا دینه اندازه ولګوي چې انسان هر کال داسې کوي هر کال د هغه په نامه اعمال کې به بیا ګناي بیا ګناه نشي کېدل یو کال تیر شوی یو کال را روان یو کال تیر شوی یو کال را روان دا داسې انسان دی چې د په نام اعمال کې به د الله په نسبت باندې یو ګنام نه او دا یاد لرئ چې د چا په نام اعمال کې یو ګنام نه کنه دته مغفور او مرحوم او څوک چې مغفور او مرحومي دا مستحق د جنتی دغه انسان قیامت پر ورځ باندې الله تعالی بیا بلا حساب او کتاب چرته داخلي رب یا جنت ته داخلي بیا خامہ دی وجنا په دغه خیسته او شپو کې په دغه خیسته او ورځو کې هر قسمه د نیکی مکار ته ملاوږي د نفل په شکل او د روزې په شکل او د تلاوت او د ذکر او اذکار په شکل د ازما استاد زندګۍ ساعتونه الله دې قیمتي کا خدای پاک د مونږ تاسو لا توفیق راکا د عبادت او د شپې او د ورځې د روزو خامخه اهتمام وکړئ ذوالحجې په اولنۍ لسو عشره کې او بیا د لوی اختر د ورځې چې کوم فضیلت او کمال ده ان شاء الله په خپل هغه جمعه باندې بیزار ته بیانوم خدای پاک دا ناستا ویل اوریدل کاوش د تاسو سمع دا ارصد الله قبول او منظور کا نیکو اعمال توفیق د الله تعالی مو کو تاسو لراکا